د منات د بوت چې دی دم په دقه اتمه هجری کې او د رمضان په دې میاشت کې د رمضان میاشت لا ختمه شوې نه ده د دې عمرو بن العاص رضی الله عنه د سریې نه یو ورځ نیمه پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سعد بن زید الاشهلی رضی الله عنه یو صحابي دی او داغه سریه ولګلا مشلل نوم یو علاقه دغه طرف ته دا غدریمه دستوا او دلم نبی صلی الله علیه وسلم شل کسان ملګری ورکړو ولا شل کسان د ځان سره والا او په دې باندې مشر دغه صحابي دا سعد ابن زید الاشهلی رضی الله عنه دای په مشر کو او ول تلال شه د منات بوت نه ویل دا مات کا دم دیو د کانی نه یو تور کانی او د غیر نه یو بوت جوړ کړو او په قدید علاقه کې د مکه او د مدینه په لار باندې تقریبا 120 کیلومتر فاصله کې پروت دی او دا منات بوت چې د بنو هلال قبیله ابن هشام رحمه الله په خپل سیرت کې لیکلي دي وې دا د حذیل او د خزاعه قبیله د بوت نومو او د محاسن التنزيل ولا لیکلي دي هغه دا د مکه او د مدینه په منځ کې د قدید په علاقه کې وو قدید نشاط او علاقه د مشلل بنوم باندې پاغه کې یو کانه او تور کانه او دغه نه بوت جوړ کړو دغه عبادت وکاو او هغه وی چې دا د خزاعه او د اوس او د خزرج ولو د جاهلیت په زمانه کې دغه بوت چې د عبادت وکاو او دغه بوت چې وکنه بیا دا د دقه زینه به د ظالمان به دی بوت پرستی لرال بوت پرستی به وکړه په دغه ځای کې او دغه نه پس به د حج د بیت الله د لپاره دقه زینه روایت تکبیرونه به شروع کول او دا خبره به کوله چې زمونږ د لپاره صفه مروه ته تل جایز نه دی ولی ځکه کومنګ ال تلاړ شنو بیا را د امانات بابا خپکی امانات چې په کوم ځای کې وکنه دلته برال د امانات بوت عبادت به وکړي به ډایرک حج درال خو صفه مروه ته بنتلو بلکې موږ صفه مروه ته لاړ شنو ال ته دیو بوتان د جاهلیت په دور کې نه ما تاسو ویلو کنه دو بوتانو مشهور هغه یو په صفه باندې خو بلې په مروه باندې خو نو ویلکم موږ اوس د شګارو کو چې د منات بوت عبادت مو کو ډایرک صفه مروه ته زو دي نور بوتانو عبادت کول د منات بابا نه خپکی نو به صفه مروه ته نت د ظالمان الګ منات بابا دینه څه خبرو خدا شیطان دیو ته خبر په ذهن کې کینه ولې و چې نه تاسو لاړ شي نو دی باباګانو د یو بل سره رقابتي نو بس تاسو چې ورځي د بابا خپکی هغه څنګه وی چې کم بابا ته وی چې پلانې یا بابا پس شي ولا پتا تیری کی دیوانه بابا لزینه پیر بابا پس شي ولا پیر بابا پډاګي ولا پتا تیری کی دیوانه بابا لزینه نو دا خبره د خلکو د بزین کې چولې ده چې کني یو بابا لازم بل بابا په دې خپګي ولې دا سمولین دي چې یو مولا پر دی بل خلجی کني او په دې باندې خپشي څه دا سیو بکواس د خلکو دا عقیده د دیوم وا د ظالمانو چې ته د منات عبادتو کې به صفه مروه ته زی او ال د نور بوتانو عبادت کې نو د منات په خپګي په دې وجه باندې به صفه مروه ته نتلو او دا علماء دام لیکلي دي چې د غسان قبیله چې کوم ودل تکنه غیبم د دې بوت عبادت کوو دا سعد رضی الله عنه چې دا سعد ابن زید الاشهلی د چې کله الته ورسید کنه د منات بوت نو ظاهر خبره د بوت من جورانو بده خو شاکی نو من جورانو یو من جورو تر فاصل چې مشر من جورو یغه ته چې ما تريد تاسو یې را ده څنګه راړي اراده دې راته ټیک نه ښکاری ویغه ته ورشي د بوت ماتو من نو موږ نور کار څه دی او بوتان به ماتو ځکه موږ بوت شکن امتی او د بوتانو سره سخت ورانه ده ویغه من جوړ وته وی چې بس انت وزاکا ته دا بوت بس دغه مخامخ بوت ته یعنی هغه دومره یریده چې هغه ته ویل انت وزاکا ته دا بوت بس دیو بل سره پېښ نه زه وګور کې نشم ویلې یعنی مطلب دا و چې ته ګور دی بوت له ګوت نشي وروړې که ګوت ته ولګورې نو خراب بدی کرانه تا کې دا طاقت نشته چې د بوت مات کی نو سعد ابن زید الاشهلی رضی الله عنه وړاندې شو او تور او ته بربند کړه او په تور باندې اوه چې په تور باندې ولکله گزار ورکوه کنه نو د دینم یو پیری وروته اقشن پیری او هو به کما چې د عزا بوت نه راوتله او عزانو مې د قص یو پیری تر وته او هغه پیری چې ون وي اغي دغه کې راځي کنه چې کم کسان ملګری وسره تلو نو هغه وی چې تدعو بالويل وتضرب صدرها وی چغي والي چغي او تضرب صدرها او په خپل سینه باندې رايخو چې بس تباہ شوم هلاک شوم
دا غوځ اوس په خيار خلکو باندې واوړې دا اوس ورجو دا غوځ تش بوتلانو جمعه سرونه خطه کول او ماته کې ناستل پاسېدل ازل خلک اوس راغې نو تدعو بالويل وتضرب صدرها چغي والد هلاکت چغي والي او تضرب صدرها د خپل سینې ځان له وهلا انسان چې ماتم کوي کنه موږ د شیګانو په شانته په سینې باندې ریخي په طریقه باندې ماتم کوي نو په ځان باندې ریخي نو په دې کو ته د منجوران چې کوم ناس ته په خوښه کې نو هغه ته आवाज وکړه چې دونک یا منات بعض عساتک اے منات بابا د خپل باج نه پرمانه دی راونی ځه چې دا تا نه مني کنه او ستا کرامات نه مني او ستا لوی نه مني راویني ځه چې پته ولګي نو سعد ابن زید اشعری رضی الله عنه هغه وخندل ورونان دي شو او دا تورې په سره واغسته او گزارې په وکړو نو بس هغه ایسته په من باندې دوه ځای کړه ختمه کړه هغه پیرای پیران بداو کې پیران باغ وي ولا پیران څه شي خدای الله مخلوق دی کنه د الله مخلوق د هیڅ شی نشي کولای خو چې تاسو الله باندې عقیده مضبوطه خو چې تاسو په دماغ باندې پیران نشي دا وی خړم او دا رویني علماء او دا نو خامخا باندې کیدی وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا دا پیریان جو د انسانانو نه یریدل خو چې کله خلکو د جاهلیت په دور کې دي پیریانو عبادت شروع کو چې په علاقه باندې متریدل نو دا به وی چې اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه زه د دې وادي او د دې کندې چې کوم مشر پیری دی زه پاغه دغه په نوم باندې پناه غواړم دغه د قوم د بیوقوفانو د قمقلانو نه نو پیریان ځان ته تم وشو چې رګم هم چومندې غرینس زمونږ په شان خنور څوک نشته دی چې یو خومنګو بس سرکشه شو هرګوی د انسانان خو سړی ځامن نه دي نو بس ډاډه شو به انسانانو باندې چې انسان ځان ته انسان وای او د په الله باندې خپل عقیده مضبوطه کی نو صحابه ته وګوره کنه د ایمان نمونه وي نمونه پیری بو تر و تر خراب به دي پورته به تور به واله کم پیری دغه قرآن کړي کټه په نسکور کړي تاسو ماته وای کنه الله باندې عقیده مضبوطه ول غواړي ګوره زموږ عقیده کمزوري دي پاسل کې زکم دا پیریان ډبې وای مورزه بځه باندې ریشار کړي الله باندې عقیده مضبوطه ول پکار دي نو سعد ابن زید رضی الله عنه په تور باندې وهلا او دوه ټوکړې کړه او چې داغه نکله فارغ شونه سیده راغې د نبی صلی الله علیه وسلم خاطو نبی علیہ السلام ته خبر ورکړي د الله پیغمبره هغه اخیرنه مصیبت چېونو هغه ممدفع او ختم مک دا درې بوتانو دا نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې چې کوم میاشت کې مکه فتح کړي او په دغه میاشت کې ول کار ختم کړي دا بت پرستی اول ختم شي دا مصیبت ختم شي او بیا د دینه پس دا سعد ابن زید الاشعری رضی الله عنه چې ده کنه دا د تعلق د اوس قبیله سره انصاری صحابي د مدینه نه راغلی او د بیعت العقبه کې شو باغی کې شریکو او د بدر په غزا کې شریکو په نور غزواتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی دی او د ډېر اوچته مرتبه صحابي